لنډه او اسانه طریقه د ګناه نه بچ کېدو دا ده. اول دا تصور ځان سره وکړم چې زه هغه عقیدتمند یم چې الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې حاضر ناظر دی. نو چې کله دغه تصور د انسان سره رالی دا بیا ګناه نشي کولی، ځکه دنیا هم دغسې روانه ده. کله چې د یو انسان په سر باندې یو بل کس ولاړ دی، د دې ورور دی یا د پلار دی یا یو بل عام کس دی، د دې په سر باندې ولاړ دی، دغه انسان غلا نشي کولی، دغه انسان زنا ته نشي نږدې کېدلی، دغه نور محرمات دي هغه انسان نشي کولی. حتی چې زموږ معاشره کې کله اول یو کس نسوار او سګرټ شروع کوي، نو هغه د پلار دارنګي د ورور دارنګي د تره دې نه په پټه باندې کوي، او چې کله دغه کسان د دې سره موجود دا بیا دا کار نشي کولی. نو چې کله مسلمان دا سوچ وکړي چې ما لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه مې ویله او زه دا عقیده ساتم چې الله په هر ځای کې حاضر ناظر دی، الله رب العزت په پټو باندې پوهېږي، د الله رب العزت ته څوک پټېدلی نشي. کله چې انسان دا سوچ وکړي بیا په انسان کې دا طاقت نشته دی، د انسان بیا دا توان نشته دی چې دا د هغې باوجود هم دې هغه ګناه ته نږدې شي.